بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو FM 90.8 ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سعید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر اتوار په ورځ باندې موږ راځو. د اتوار په ورځ او د پیر په شپه باندې د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې موږ تاسو دپاره راوړو خپرونه کیسه به درته وایم. او څنګه چې د دې د نوم نه ظاهره ده چې دې کې موږ کیسې راوړو، نو څنګه چې تېر ځل موږ ستاسو سره یو کیسه شریکه کړې وه د مور ارمان. او د مور ارمان کیسه چې کومه وه هغه موږ نه نیمګړې پاتې شوې وه او داسې نیمګړې پاتې شوې وه چې کله دا شروع کېده. نو نن به د هغې دویمه کیسه ستاسو سره شریکوم، خو غواړم چې هغه تېر کوم پروګرام شوی او په هغې باندې لږه رڼا واچوو. کېدای شي داسې اورېدونکي پکې زموږ سره وي چې په وړومبي ځل باندې د وطن ریډیو FM 90.8 غږ اوري، نو هغوی به هم لږ د کیسې نه خبر شي. کیسه داسې وه چې دلته نعمت خان چې کوم دا پکې یو غټ ډاکو دی او دغه چې کوم دی د جابر خان یو شریف سړی دی، سکندر پکې یو ډاکو دی او منیر خان انسپکټر دی پکې. دا د دې بابر خان دواړه زامنو او دغه زامن چې کوم دی د مور نه دغه شان پاتې شو. مور یې نعمت خان وتښتوله او بابر خان چې کوم دی نو هغه دغسې پاتې شو، په وینو کې لړلی پاتې شو او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دواړه زامن یې ووتل او کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه چې تقریبا هغه د بابر خان ښځه چې ونه هغه نعمت خان کوم بدماش چې کوم ونه هغه بل ریاست ته اړولې وه. نو دا د بابر خان چې کوم دی نو په هغه ریاست کې د هغه ځای سپهسالار مقرر شو، د پوج سپهسالار مقرر شو. اوس هغه کیسه چې کوم دې ځای پورې موږ پرېښې وه چې انسپکټر منیر هم د سره په دغه قافله کې دی او په دغه پوج کې د سره منیر خان هم دی او سکندر چې د کوم ځای و د هغه نوم یو لوی ډاکو جوړ شوی دی او هغه ډاکې کوي او هغه هم جیل کې دی. نو راځئ چې کیسه ته مخکې وکړو چې نن دویم ټوک موږ ته څه وایي. انسپکټر منیر خان کور ته راشي او پلار سره میلاو شي، خو دا د ده عارضي پلار دی. لکه عارضي پلار مطلب دا دی چې ده ته یې هسې زوی ویلي دي، نور د کیسې هغه دغه لا پاتې دی چې دی به کوم ځای کې پلار سره میلاویږي، کوم ځای به مور سره میلاویږي، هغه به پکې نن انشاءالله ظاهره شي. پلار ورته وایي ډېرې ورځې پس راغلی وي، چوټي درته نه میلاوېدي جوړه. نو انسپکټر ورته وایي چې او کاکاجي ډیوټي ډېره شوې ده، په دې وجه ډېرې ورځې پس راځم. پلار ورته وایي کښېنه بچی کښېنه. منیر خان وایي نه کاکاجي تاسو کښېنئ، زه ظفر خان له لږ ورځم، هغه د واده کارډ رالېږلی دی، واپس راځم نورې خبرې به بیا وکړو. پلار ورته وایي ډېره ښه ده بچی زه ته ورشه، د الله په امان. بل طرف ته مشر حاکم انور خان په بستره باندې د هغه ریاست مسلم حاکم چې کوم چا چې بابر خان سپهسالار مقرر کړو، هغه چې کوم دی په بستره باندې بیمار پروت دی او هغه ځان ته سپهسالار بابر خان راغوښت او ورته وایي بابر خان تاسو ما دې دپاره راغوښتلي یئ چې زما نور وخت په دې دنیا نشته، زما وخت ختمېدو واله دی، د نن نه پس زما په ځای د ریاست حاکم تش وي. زما صرف یو نصیحت یاد لره چې زما لور صنم به ستا په حواله وي، دې ته به لکه د خپلې لور خیال کوي، ولې چې دا ما ډېره نیازبینه لویه کړې ده او دا ما ته د مور نه ډېره وړه پاتې شوې ده. بابر خان ورته وایي حاکم صاحب، حاکم ښه حکیم نه، حاکم صاحب ته هېڅ پروا مه کوه، زه به صنم ته لکه د خپلې لور په شان ګورم. هم دې سره حاکم انور خان سترګې پټې کړې او مړ شو او بابر خان د ریاست مسلم نوی حاکم جوړ شو. د یوې توپو سلامه او دا ورځ ګړوز هغه دغه ورته وشو، حاکم شو. بل طرف ته چې کوم دی نو دولت خان د حاکم جابر د حاکم بابر خان دربار ته لاړو. بابر خان ورته وایي هر کله راشه هر کله راشه دولت خانه، ډېره موده پس راغلی، راځه راځه کښېنه، دا ستا خپل ځای دی، دواړه کښېنئ چې دې وخت کې صنم دلته راشي. صنم ورته وایي بابر ته وایي چې زه راغلم تاسو ما ته څه ویل، خیر خو دی که نه داجي. بابر خان ورته وایي صنم لورې ته دا سړی پېژنې چې دا څوک دی؟ صنم ورته وایي نه کاکاجي دی ما نن وړومبي ځل ولیدلو. بابر خان ورته وایي نو بیا واوره لورې چې په دې ټول ملک کې په دې ټول ریاست کې صرف او صرف دا زما دوست دی او ما ته لکه ستا ډېر ګران دی، ورشه بچی په خپلو لاسو وله ښه ښکلې چای پخه کړه. صنم ورته وایي ډېره ښه ده کاکاجي، دا دی ورغلم او داسې چای ورله پخوم داسې چای درله پخوم چې ډېره به مو خوښه شي. دې وخت کې دربار ته یو غلام راغی او حاکم صاحب ته وایي جناب تاسو اس او لښکر تیار ولاړ وي
بابر خان ورته وویل هو دا خو اړو زما د خیال نه وتلي. دولت خانه ته کښېنه، زه ورځم د یو اسلامي مدرسې بنیاد کېږدم، بنیاد کېږدم، وخت کېدو واله دی. که زه د وخت پابندي ونه کړم نو بیا به زما عوام څنګه د وخت پابندي وکړي. زر راځم. سمدستي چې کوم دی نو بابر خان په اس سور شو، خپل لښکر ورپسې شو او د مدرسې ابتدا له روان شو. د بابر د تلو نه پس صنم دولت خان له چای راوړه، پیاله یې ورته ډکه کړه او بیا دولت خان ته وایي میلمه چې چای وڅښي نو لږ ارام بیا وکړه، حاکم صاحب به اوس راشي. صنم ترې لاړه خو دولت خان د زړه پرنځ اخته کړي. دولت خان د صنم ځوانۍ او حسن ته ټینګ نه شو او ځان سره وایي څومره ښکلی ګل و، دی خو زما په یو نظر زړه یوړو، دا به اوس څرنګه د زړه قرار جوړوم. هم په دې خیالونو کې د دولت خان سترګې ورغلې. بل طرف ته سکندر خان د جیل د دیوال نه ښکته په اس ټوپ کړي او په دغه اس وتښتېد. په جیل کې شور غوغا شي چې سکندر ډاکو وتښتېدو، سکندر ډاکو وتښتېدو. شابه دې وخت کې بنیر خان انسپکټر ته ټلیفون راشي او هغه سمدستي سره د نپرای په جیب کې په سکندر ډاکو پسې خلاص شي. خو پولیس د سکندر ډاکو په ګرفتارۍ کې ناکامه شي او سکندر ښه په امن سره خپلې دیرې ته ورسېږي. د هغه ملګري د سکندر په لیدو ډېر خوشحاله شي. سکندر ورته وایي منافقانو، ما ته ستاسو د بزدلۍ پته ولګېده چې تاسو زما د ګرفتارۍ نه پس لکه د ګیدړانو په غار کې وخت تېر کړو او د سردار د سر قاتل درنه هم هغه شان ژوندی ګرځي، خو زه به اوس هغه سره ګورم. خاندار ډاکو ته سردار اوس د هغه نه بدل اغوستل ډېر ګران دي، ولې چې زموږ د سردار قاتل بابر خان نن د ټول ملک لوی حاکم جوړ شوی دی. شپه ورځې په څوکۍ پولیس ولاړ وي، د هغه نه به موږ څنګه بدل اخلو او ته به ترې څنګه بدل اخلې. سکندر ورته وایي هی ګیدړانو، تاسو زما تماشه کوئ چې زه به د سردار بدل څنګه اخلم. او سمدستي په غوسه کې پاس ټول شو او هغه دم د حاکم بابر خان په محل داخل شو. دې وخت کې صنم په ګلشن کې ګرځي، په چمن کې ګرځېدلی چې سکندر یې ولید. ورته وایي ته څوک چې بې اجازته شاهي محل ته راغلی، ته څوک یې؟ سکندر خان ورته وایي د حاکم بابر خان مرګ د امان ډاکو انتقام، د دې محل دپاره یو طوفان سکندر خان ډاکو. صنم ورته وایي ډاکو صاحب ته خو به هله د بل مرګ جوړېږي چې اول ته د خپل مرګ نه بچ شي. سمدستي صنم لاسونه ووهل، داسې ټک ټک یې وکړو او 4 بدماشان راغلل او د صنم په اشاره د سکندر سره په جګړه شو. سکندر 4 واړو بدماشانو ښه خراب. د دې وخت کې صنم د سکندر خپو ته داسې ور وغورځولو او بن په بن یې وتړلو. صنم په خندا شو او بیا سکندر ته وایي وایه که نه، نه توپان شوې او نه باران شوې، هسې دې ټوپونه وهل. سکندر ورته وایي آو چل ولای، که ستا چلولي دوی سره نه وې نو ما به دوی سره کتلي. دې وخت کې بابر خان حاکم راشي او وایي دا هغه سکندر خان ډاکو دی چې د جیل نه راتښتېدلی دی او اوس زما مرګ پسې راغلی. سکندر ورته جواب کې وایي او حاکم صاحب زه هم هغه سکندر ډاکو یم، خو کاش زه ډېر افسوس چې ته ما سره لږ وړاندې د ګرفتارۍ نه میلاو شوی وي نو تا ته به زما د زور پته لګېدلې وه. بابر خان ته بند که بکواس، اوس به تا ته پته ولګي. سمدستي یو 2 غټ غټ پهلوانان راوغوښتل او بابر ورته وویل چې دې ډاکو ته داسې سزا ورکوي چې د هوش په ځای شي. سمدستي به پهلوانانو را باندې کړي او بابر ترې خپل دربار ته لاړ او سکندر ډاکو د پهلوانانو په وهلو باندې دومره ووهو چې بېهوشه شو. پهلوانان ترې دمې له لاړ شي او سکندر په بېهوشۍ کې اوبه کوي چې اوبه مال اوبه راکوي. د صنم پرې ترس راشي او ورله اوبه راوړي. صنم ورله په خوله کې اوبه واچوي. دې سره د سکندر هوش راشي او صنم ته نیر ګوري. صنم ورته په مینه ګوري او بیا ورته وایي واخله اوبه وڅښه، ډېر تږی شوی دی. سکندر ورته وایي لږ شه چل ولای، په دې کې به هم ستا څه چل وي. صنم ورته وایي په دې کې زما هېڅ چل نشته، اوس زما تا سره مینه پیدا شوه. سکندر ورته وایي دشمن او بیا دشمن سره مینه دا هېڅکله نشي کېدی، زما نه لرې شه.
همدې سره ترې صنم روانه شي چې سکندر لږ پس راشي نو بیا پې هغه پهلوانان را باندې کړي چې دې وخت کې صنم د یو هلک په شکل کې راشي او په دغه پهلوانانو باندې را باندې کړي او دواړه ښه برابر کړي او دواړه پهلوانان وتښتي. صنم در سکندر د ونې نه پرانیزي او بیا سکندر ته وایي چې شابه تخته تخته شابه. سکندر ورته وایي ځوانه ته څوک یې؟ تا خو په ما ډېر لوی احسان وکړو چې زه دې آزاد کړم. صنم ورته جواب کې وایي چې زه ستا دښمنه چلولی یم. سمدستي ورته شکل بدل کړو بیا صنم جوړه شوه. هغه هلکانو لباس یې بیا بدل کړو لکه ویښتې را ببر کړو چې بس دا صنم ده. سکندر ورته وایي نه ته زما دښمنه نه یې، ولې چې دښمن د دښمن مرګ غواړي ژوند نه غواړي، زه به ستا دا احسان چرې هم پوره نه کړم. صنم ورته جواب کې وایي سکندر خانه دا نیکي ما د احسان دپاره نه ده کړې، دا ما د محبت او دښمنۍ د ختمېدو دپاره کړې ده. سکندر خان ورته وایي داسې هېڅ کله نشي کېدی، ستا پلار زما سردار مړ کړی دی، زه هر څه کولی شم خو د خپل سردار بدل چاته پرېښودلی نه شم. زه به ضرور ستا د پلار نه د خپل سردار د قتل بدل اخلم. او سمدستي په غوسه کې د محل نه لاړو. سکندر خان د تلو نه پس پهلوانان حاکم بابر چې کوم دی نو ته پیش شو او هغه ته وایي چې جناب موږ سکندر خان ته سزا ورکوله چې د پاسه د سکندر ډاکو ملګری راغی او هغه یې زموږ نه خلاص کړو. په دې خبره حاکم بابر خان سخت غوسه شو او د انسپکټر منیر خان ته وویل چې زر تر زره سکندر ډاکو ګرفتار کا او یا یې شوټ کا، خو چې نور درنه ژوندی ونه ګرځي زه د ځان دپاره دا یو چیلنج ګڼم. منیر خان انسپکټر ورته وایي سر تاسو پروا مه کوئ، ډېر زر به سکندر خان ډاکو کار خلاص کړم انشاءالله. بل طرف ته سکندر ډاکو او ملګري یې په دیره کې وده و چې سکندر خوب ویني چې په خوب کې ورله صنم راشي او سکندر ته وایي آخر زما نه په څه خفه یې؟ سکندر خان ورته وایي صنم زه ستا نه خفه نه یم، زه ستا د پلار نه خفه یم ځکه چې هغه زما سردار قتل کړی دی او زه به ضرور د خپل سردار بدل اخلم ولې چې دا زما ضد دی او سکندر همیشه له خپل ضد پوره کړی دی. صنم ورته په جواب کې وایي چې سکندر ته وایي سکندر خان چې څه شوي دي هغه اسیم شوي دي، زه ستا نه د هغې په ځای معافي غواړم. سکندر خان ورته دا نشي کېدی دا نشي کېدی او په غوسه کې په خوب کې غزار ورکړو او د ګزار سره چې کوم دی نو خانداد په ګزار ولګېد. خانداد زر راویښ شو. سکندر ته وایي د خدای نیکبخته بړ دې کړم، سردار ما څه ګناه کړې ده چې داسې ګزار دې راکړو چې د سترګو نظر دې راله ګډ ورکړو. سکندر هم راویښ شو او خانداد ته وایي اوهو یار خفه نه شي، په خوب کې مې د حاکم بابر خان لور صنم له ګزار ورکولو هغه زمانه د پلار هغې زمانه د پلار دپاره معافي غوښتله، خو زه چرې هم حاکم بابر چې کوم دی نو نشم پرېښودی، ژوندی نه پرېږدم. خانداد ورته وایي سردار اوس د حاکم بابر وژل ډېر ګران دي، ولې چې اوس هغه سره دولت خان هم ملګری شوی دی. اول غم د دولت خان په کار دی ولې چې هغه د حاکم بابر خان لور صنم سره د واده خوبونه ویني. سکندر ورته وایي داسې هېڅ کله هم نشي کېدی، د صنم واده به صرف او صرف ما سره کېږي، ما سره، که هغه په زور وي او که په رضا. زه به اوس دولت خان سره خبرې کوم. سمدستي په دولت خان پسې په اس تور شو او روان شو. هغه دم و چې د هغه په دیره کې په غوسه ور داخل شو. دولت خان چې ځان له نوم بدل کړی دی، مخکې نعمت خان اوس دولت خان دی. ته وایي ته څوک یې او دلته څه له راغلی؟ ما ونه پېژندې. سکندر ورته وایي زه ستا د مرګ او د دې محل دپاره توپان سکندر خان څنګه اوس خو به دې پېژندلی یم که نه؟ دولت خان ورته جواب کې وایي سکندر خانه زما او ستا خو هېڅ څه دښمني نشته، ته دولت پسې راغلی نو دا واخله چابیانې چې څومره دې په کار وي یوسه وړه خزانې ستا په حواله. سکندر خان ورته وایي زه دولت پسې نه یم راغلی دولت خانه، زه ستا مرګ پسې راغلی یم ځکه چې ته زما د مینې صنم سره واده کول غواړې. خو یاد لره دولته چې زه تر څو ژوندی یم نو د صنم واده به بغیر زما نه بل چا سره نه کېږي. ځان پوهه که چې بیا وروسته ارمان نه کې او په غوسه کې ترې نه روان شو لاړو. د سکندر خان د تلو نه پس دولت خان ځان سره وایي
زه بچو ګورو به چې صنم به ستا ناوي شي او که زما به ناوي جوړېږي. ته خو ځان ته سکندر ډاکو وایې خو زما نوم هم نعمت خان باټې دولت خان دی چې اوس په کوم سکول کې ته سبق وایې دا ما پخوا پاس کړی دی او دې سره په خندا شي. بل طرف ته چې کوم دی دولت خان د حاکم بابر سره تللی دی او په دربار کې ناست دی چې دې وخت کې صنم راشي او بابر خان ته وایي کاکاجي زه ملګرو سره لږ باغچې ته چکر لږم. حاکم بابر ورته وایي چې لاړه شه بچې خو چې ناوخته نه کړې لږ د وخته کور ته راځه. صنم ډېره خوشحاله شوه او په ټولو په ټوپونو د ملګرو سره لاړه. خو دولت خان یې په سوچونو او فکرونو کې داسې ارکاب کړی دی چې بل خوب نه ویني چې د حاکم دولت خان ورته خیال شو ورته وایي دولت خانه څه سوچونه کې؟ دولت خان ورته وایي حاکم صاحب یوه خبره ده او دا خبره زما د ټول عمر یو لوی ارمان دی او دا ارمان صرف تاسو زما پوره کولی شئ خو چې تاسو یې کوئ. حاکم صاحب ورته وایي حاکم بابر ورته وایي دولت خانه تا ته ما د دوستۍ ویلي دي که تا زما په سر لاس کېښودلو نو دا به هم درنه زار کم دا به هم درنه قربان کم. وایه زړه مه خوره ستا هر ارمان به پوره کېږي. دولت خان ورته وایي په یره ورته وایي حاکم صاحب هسې ما ویل چې صنم اوس لویه شوې ده او زه دا غواړم چې صنم زما د کور بیبي جوړه شي. بابر ورته وایي اوهو دولت خانه دومره معمولي خبره دا تا ما ته اول ولې نه ویل؟ بس د نن نه صنم ستا شوه چې کله دې خوښه وي اوړه یې کور په هغه ورځ یې په ډولۍ کې اوړه. دولت خان ډېر خوشحاله شو او په ډېره خوشحالۍ کې بابر خان ته وایي حاکم صاحب زه اوس تاسو په غاړه کې هم د واده څېره لیدل غواړم چې تاسو هم واده وکړئ. بابر خان ته جواب کې وایي دولت خانه ما یو واده کړی دی او بل واده ما له خوند نه راکوي. ما یو واده کړی دی او بل واده ما له خوند نه راکوي. دولت خان ته حاکم صاحب نو بیا ستاسو هغه ښځه څه شوه؟ بابر خان ته وایي دولت خانه دا ډېره لویه کیسه ده او که ته دا کیسه اورېدل غواړې نو دا کیسه به زه تا ته بېګاله کوم نن شپې له ته دلته پاتې شه. دولت خان ته وایي حاکم صاحب زه چېرته شپه بار کولی شم ولې چې زما په کور کې یوه ښځه ده بل هېڅ څوک نشته هغه هم د عمر بیماره په کټ کې پرته ده. ما ته سترګې وي او په دې وجه خو زه د هغې خدمت له دویم واده کول غواړم او بل سکندر ډاکو څو ځله خبر راکړی دی چې زه به ستا په کور حمله کوم خو هغه ته به موقع میلاو شي او که نن سکندر ته پته ولګېده چې دولت خان کور کې نشته نو هغه به ضرور زما په کور حمله کوي. بابر ورته وایي دولت خانه هېڅ غم مه کوه زه به نن شپېله ستا د کور د څوکۍ بندوبست وکړم. سمدستي یې انسپکټر منیر راوغوښتل او ورته وایي چې نن شپېله به ستا د دولت خان په کور ډیوټي وي. دولت خان نن شپېله ما سره پاتې دی. انسپکټر ورته وایي چې انسپکټر منیر ورته وایي چې ډېره ښه ده سر او سلوټ یې وکړو او لاړو. بل طرف ته سکندر او ملګري په ډیره کې ناست او ناستو چې دې وخت کې د سکندر یو ملګری خاندان د بار نه راغی. سکندر خان ته وایي سردار نوې خبر واوره په ټول ملک کې یو اواز خور دی چې حاکم بابر خان دولت خان له خپلې لور صنم ورکړه او سبا نه بله ورځ به یې په سره ډولۍ کې وړي او نن د دولت خان د حاکم بابر سره په شاهي محل کې شپه ده د واده پروګرام جوړوي. سکندر ډېر غوسه شو بیا په غوسه کې داسې وایي صنم زما مینه ده زما او زه به د هغې په مینه دومره وینې توی کړم چې دا ټول ملک به سرې ویلي شي. زه به اوس دولت خان سره ګورم. سمدستي یوازې په اس روان شو. هغه دم چې دولت خان بنګلې ته ورسېدو. د بنګلې نه ګیر چاپېره تاو شو د خطو لار ورته نه وه. بیا سکندر خان یو رسۍ وکتو بره بنګلې ته یې وویشته او بیا په هغه باندې وروختلو چې د پاسه پې انسپکټر منیر راغلو. سمدستي ورته تماچه ونیوله سکندر خان که خپل ژوند غواړې نو زر راکوز شه ته د پولیس په دایره کې. سکندر ورته انسپکټره
زما د مخې دیوال مه جوړېږه. منیر ورته وایي ډاکو بکواس مه کوه خو زر راکوز شه. سکندر ورته وایي ډېره ښه ده ټینګ شه. په انسپکټر منیر خان یې د ګزار او د بره نه راټوپ کړو. دواړه په جګړه شو. دواړه وروڼه ښه برابر وو. دواړو یو بل ښه خراب کړو چې ډېر ستړي شو. یوې دروازې یو طرف ته او بل ورور بل طرف ته دروازې ته پرېوتو. سکندر ورته وایي واقعي انسپکټره چې ته د قوم خدمت کولی شي ولې چې نن نه پورې چا زما مقابله نه ده کړې او نن تا زما مقابله وکړله خو داسې معلومېږي چې د خپل مور او پلار په دعا رنګ یې. انسپکټر منیر ورته په جواب کې وایي خپل مور او پلار او بیا دعا دا خو ډاکو ستا خبرې دي که نه. ما خو تر اوسه پورې خپله مور او پلار نه دي لیدلی چې زما مور څوک وه او زما پلار کوم ځای دی. سکندر خان ته جواب کې وایي انسپکټره چې ستا مور او پلار نو بیا تا دا دومره تعلیم څنګه وکړو او چې نن په یو لوی افسر دا څنګه جوړ شوی. انسپکټر ته جواب کې وایي دا ډېره لویه کیسه ده چې د نن نه 10 کاله وړاندې زه او مشر ورور سکول ته تللي وو. چوټۍ کې واپس کور ته راغلو نو دغه ټایم کې خیال شروع شي او ورته وایي چې وروڼه د سکول نه کور ته راشي او پلار یې په وینو کې سور پروت وي مور یې نه وي. دواړو چغې کړې او په منډه د مور په تلاش د کور نه بهر لاړو. دې وخت یو خطرناک طوفان راغی او دواړه وروڼه یو بل نه ګډوډ شو. سکندر خان چې منیر خان کیسه واورېده نو سمدستي ورپاسېده ورته وایي بس که وروره بس که منیر خانه زه هم ستا هغه مشر رور سکندر یم بدقسمته سکندر یم. منیر خان ته یې لالا ته دواړه یو بل ته په غاړه ورتر غاړه وتل ښه یو بل ته وژړل. بیا منیر خان سکندر خان ته وایي لالا چې اوس به زمونږ مور کوم ځای وي. دې وخت کې سوریا په د دروازې شاته ولاړه وي او د زامنو ټولې خبرې واورېدې. زر یې دروازه لر کړه او ورته وایي زما د زړه ګلونو زه هم ستاسو هغه بدقسمته مور یم چې تاسو دواړه سکول ته تللي وئ او نعمت خان راغی ستاسو پلار یې مړ کړو او زه یې ترې په زور وتښتولم. زه هغه بدقسمته مور یم. سکندر ورته وایي تا سره زمونږ څه ثبوت دی چې ته موږ پېژنې او ته زمونږ مور یې او موږ ستا الواد یو. سوریا ورته وایي بچو ستاسو په شاګانو ستاسو لیکلي شوي نومونه زما لوی ثبوت دی. د دې ثبوت اورېدو سره دواړه وروڼه ورمنډې کړې او مور ته ورتر غاړه وتل او په پښو وله پرېوت او بیا درې واړه په غاړه شو. سکندر ورته وایي مورې څه شو اوس هغه شیطان چا چې په موږ باندې کور روان کړی دی څه شو هغه شیطان. منیر ورته وایي موږ به اوس هغه شیطان په خوند پوهه کړو ځکه چې د کمې مور زلمي زامن ژوندي وي هغه د هېڅ غم نه کوي. مورې هېڅ غم به نه کوې. سکندر ورته وایي منیره ته به اوس تماشه وکړې چې زه خپل دشمن په کوم مرګ وجنم په داسې مرګ به یې وجنم چې راتلونکي نسل به یاد ساتي. زه به هم تا سره یم او خپل دشمن به په شریکه وجنو. مور ورته وایي بچو لږ صبر وکئ. هغه اوس حاکم بابر خان سره دی او هلته د هغه قتلول ډېر ګران دي. سهار ته به په خپله راشي راځئ تاسو لږ ساه واخلئ. دواړه زامن یې کور ته دننه کړل. بل طرف ته حاکم بابر په خپل محل کې دولت خان ته کیسه شروع کړه چې د نن نه 10 کاله وړاندې زما د خپلې ښځې سره دومره مینه وه او خیال یې شروع کړه. هغه ټوله کیسه یې ورته سم د ټکه شروع کړې ده. چې ټوله کیسه یې ورته وکړه نو دولت خان ته دې وخت کې پته ولګېده چې دا هم هغه بابر دی. سمدستي بابر ته وایي چپ شه حاکم صاحب چپ شه زه نوره ستا کیسه نشم اورېدلی. زما زړه ډېر نری دی د خفګان نه مې په زړه باندې بس چلو شي هاټ اټیک به راته وشي بس نوره کیسه نشم اورېدی. باقي کیسه به بلې شپې شي. سمدستي بار ووتلو ځان سره ویل دا خو ما هغه بابر خان ما خو وایي چې دی ما پخوا مردار کړی دی که ده ته ما پته ولګېده نو ژوندی به مې پرې نږدي. اوس ماله پکار دي
چې په دې شپه کې د دې ملک نه چېرته بل خوا وتښتم. هم دې سره دولت خان کور ته لاړ شي. په کور کې د ثریا سره خپل دواړه زامن په یو خوا بل خوا په کټ کې ناست دي. دولت خان ځان سره وایي دا څه وشو، دا جوړې دواړه د دې هغه زامن دي، دوی سره خو هېڅ نشي کولی. ښه به دا وي چې حاکم صاحب پرې خبر کړم. سمدستي حاکم له لاړو، بابر خان له لاړو، هغه ته وایي حاکم صاحب تا ته ما نه ویل چې نن په هېڅ چا اعتبار نه دی په کار، هم هغه شان وشو چې څنګه ما ګڼل. ورشه وګوره ستا انسپکټر منیر او سکندر ډاکو زما ښځې سره په کور کې ناست دي. حاکم بابر خان سمدستي خپل سپه سالار ته حکم وکړو چې ورشئ دغه دواړه سکندر او منیر ما ته حاضر کړي. هم دې سره د حاکم سپه سالار سره د خپلې نه پرې لاړ شي او سکندر خان او منیر دواړه ګرفتار کړي. ثریا سپه سالار ته وایي دا دواړه زما زامن دي. دولت خان ورته وایي سپه سالار صاحب دا دروغ وایي، دا بکواس کوي، دوی بوځئ. سپه سالار دواړه روان کړل. دولت خان په کور کې ثریا بند په بند ودرېد. ورته وایي اول دې د زامنو بندوبست کوم، بیا به تا سره خبرې کوم. سمدستي حاکم بابر خان له دربار ته روان شو. ثریا چغې وایي چې دوی وخت کې د دولت خان یو نوکر پرې زړه اوسېږي او ثریا آزاده کړي. ثریا هم خپلو زامنو پسې د حاکم بابر دربار ته روانه شي. سکندر خان او منیر خان دواړه نونه د پانسۍ په تخته ولاړ دي. صرف د حاکم بابر خان حکم ته انتظار دی، بلکې اشارې ته انتظار دی، نور هر څه رډي دي. حاکم بابر خان سکندر او منیر ته وایي تاسو د ماپای لایق نه یئ، تاسو زما په حکومت کې داسې کار کړی دی چې داسې کار اوسه پورې چا هم نه دی کړی. سکندر ورته وایي حاکم صاحب مونږ غلط کار نه دی کړی، هغه زمونږ مور وه او خپلې مور سره مو شپه تېره کړې ده. حاکم بابر ورته غوسه کې وایي چپ شئ، بند کوئ بکواس، اوسه پورې خو د یو بل دشمنان وئ او اوس د یو بل رونه شوئ، زه تاسو هېڅ کله بغیر پانسۍ نشم پرېښودی. منیر ورته وایي حاکم صاحب ته خپل قانون وچلوه، ستا لاس آزاد دي، خو د تپوس وخت را روان دی، زمونږ به لاس ستا به ګرېوان وي. حاکم صاحب ورته وایي زه تاسو نشم پرېښودی، دا قانون دی، دا زما د ټول سلطنت فیصله ده چې څوک ستاسو غوندې جرم وکړي د هغوی سزا پانسي ګاټ دی، پانسي ګاټ. حاکم بابر چې هر کله حکم کولو نو دې وخت کې ثریا راغله او په غوسه کې حاکم صاحب ته وایي حاکم صاحب دا ستا قانون دی، دا ستا اسلامي حکومت دی چې یوه مور سره خپل زامن نشي میلاوېدلی، دا خو زما زامنو پوره 30 کاله پس را سره میلاو شو. حاکم صاحب چې کوم قهر طوفان زما کور تباه کړی دی، که هغه طوفان هغه قهر په تا راغلی نو نن به تا داسې غلطې فیصلې نه کولې. حاکم صاحب دې وخت کې حاکم بابر خان چې شاته وکتل نو ثریا یې وپېژندله، تا خو زما هغه کور ودانه ده. او ثریا ته وایي ثریا ته کوم ځای یې؟ ثریا ورته وایي زما خواله مه راځه، اول زما ګلونه آزاد کړه، دا مجرمان نه دي، دا سکندر او منیر خان دي. پلار ورله په منډه ورغلو، دواړه زامن یې په دواړه مخه او په تندي ښکل کړل، بیا یې آزاد کړل او ټول یو بل سره په غاړه په غاړه شو. دې وخت کې دولت خان پوه شو چې اوس خو مې بیخي خیر نشته او دوی خو یو بل وپېژندل، نو سمدستي یې په جیب کې صنم وتښتوله. دوه ملګري اطلس خان او شیر هم ورسره و. ثریا دې وخت کې بابر او خپلو زامنو ته وایي چې دا هم هغه شیطان نعمت خان دی چې موږ یې ټول په لړزان کړي یو، ټول یې د یو بل نه جدا کړي یو او نن یې په ځان د دولت خان نوم ایښی دی. ورځئ ورپسې بابر خان بابر خان ته دی به زه اوس ژوندی پرېنږدم او سمدستي ورپسې ثریا او بابر په موټر کې او سکندر او منیر ورپسې په اسونو ورخلاص شو. ډېر ساعت پس چې کوم دی نو بابر خان په موټر د نعمت خان جیپ را لاندې کړو او دواړه په جګړه شو. په جګړه کې بابر په سرو وینو رنګ کړو، ولې چې هغه یوازې او نعمت خان دی چې 2-3 تنه. دې وخت کې سکندر او منیر هم الله پاک را ورسول، سمدستي یې په نعمت خان باندې را باندې کړو او داسې ګرمه جګړه یې وکړه. په جګړه کې نعمت خان ثریا هم د موټر نه خپل جیب ته وتښتوله او ښه تیز روان شو. منیر خان او سکندر د نعمت خان ملګرو اطلس خان او شیر سره په جګړه
دواړه یې مړه کړل او بیا نعمت خان پسې په آسونو باندې ورخلاص شو. آخر نعمت خان یې را لاندې کړو، یو به د یو طرف نه او بل به د بل طرف نه وهلو. ډېر زیات یې خراب کړو چې دې وخت کې بابر خان راغلو او زامنو ته وایي بچو دی به زه په خپله مړ کوم، ولې چې ده زما زړه ازار کړی دی، ده زما کور روان کړی دی، دی ما ته پرېږدئ. نعمت خان سمدستي د بابر خان په خپو پرېوتلو، منتونه او زارۍ ورته شروع کړل چې ما معاف کا، زه پوه شوی نه یم، بیا به داسې نه کوم. د بابر خان زړه پرې نرم شو او خپلو زامنو ته یې بچو دی ما معاف کو. زامن دا څه وایي داجي، ده موږ سره څه کړي وو، دا تا ورسره څه وکړو. بابر خان ته دا زما فیصله ده. په دې وخت کې د منشیاتو ډایرکټر راشي او بابر خان ته وایي حاکم صاحب زه ستاسو د منشیاتو ډایرکټر یم، ستاسو د حکم مطابق ما په ملک کې د منشیاتو د خورېدو د غټ سمګلر پته ولګوله. حاکم صاحب ورته وایي وایه ډایرکټر صاحب چې هغه ناسور څوک دی؟ ډایرکټر ورته جواب کې وایي هغه ناسور دا دولت خان دی، د ده د لاسه نن زموږ په ملک کې 80% خلک د منشیاتو عادي جوړ شوي دي. روزانه په زرګونو خلک د منشیاتو د لاسه مړه کېږي او روزانه د منشیاتو د لاسه کورونه روانېږي. دا هغه ناسور دی. دې وخت کې د انټلیجنس ډایرکټر راغی او هغه حاکم صاحب ته وایي جناب زموږ په ملک کې چې هر څومره دهشتګردي شوې ده او یا کېږي د هغې په شا دا غټ مجرم دا دی، د ده د لاسه په سوونو په زرګونو خلک په جوماتونو بازارونو کې په بمونو الوتي دي. ټول ملک زموږ په فرقواریت کې دا اچولی دی. دې وخت کې د انټي کرپشن ډایرکټر راغلو او حاکم صاحب ته وایي حاکم صاحب د ډېرو معلوماتو او تفتیشونو نه پس موږ ته دا معلومات شو چې زموږ په ملک کې د رشوت بنیاد دې ظالم ایښودی دی. دې ظالم د منشیاتو او د اصلې د سمګلینګ دپاره زموږ د ملک لوی اختیارمن افسرانو سره په ډالو دوستۍ جوړه کړې ده چې نن ډالۍ ورکول زموږ د ملک په ټولو محکمو کې یو عام رواج شو، بلکې اوس په ټول ملک کې بغیر د دې نښړو د چا کار نه کېږي. دې وخت کې حکم بابر خان وایي بس 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 دی بوځئ او په یو داسې ځای کې په پانسۍ وخیجوئ چې ټول عوام پرې عبرت واخلي چې بیا د آینده دپاره څوک داسې کارونه ونه کړي. سمدستي نعمت خان د ښار په یو لوی چوک کې پانسي کړو، خلکو یې تماشه کوله او توبې ویستې چې توبه خدای توبه څوک دې هم داسې غلط کارونه کړي. او په آخره کې سکندر خان د صنم سره واده وکړو. مبارک او هم دې سره د نن کیسه چې کوم ده پایې ته ورسېده. قدرمن لیدونکو اخلم یو وړه شاندمر دمې نه پس بیا راځم. چېرته م د خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سعید عادل سره اوسئ. 0937551221. ګرانو قدرمن لیدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سعید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن ریډیو FM 90.8 او تاسو کیسه واورېده په 2 ټوکونو کې د مور ارمان او د مور ارمان کیسه چې کومه وه دا شاکر الله شاکر صاحب لیکلې وه. ډېره ښایسته کیسه وه، زما په خپله هم ډېره زیاته خوښه شوه. که قدرمن اورېدونکو ستاسو کارونه به اخلو په 0937551221 باندې او ستاسو نه به د کیسه متعلق چې کوم دی تپوسونه کوو چې کیسه ستاسو خوښه شوه خوښه هم نه شوه، په دې کې ستاسو کوم کردار خوښ شو. نو راځئ چې واخلو په 0937551221 باندې. لومبنی کالر السلام علیکم. جی خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ایاز څنګه ښې طبیعت دې ښه دی؟ تاسو کیسه واورېده که نه؟ هسې ایاز خان یو تپوس تنه کومه چې که تاسو ته په دې کیسه کې څه کردار میلاو شي که نه نو تاسو به کوم یو کردار خوښي لکه دې فلم جوړېږي یا ډرامه جوړېږي او تاسو ته وایي چې بای په دې کې به ته څه کردار کې نو ستاسو به کوم کردار خوښي؟ د مونې لکه انسپکټر به پکې جوړېږي. د سکندر خان بالکل او ډېره ښکلې ده. نعمت خان نعمت خان راشي
هغه خو ورته دې مطلب دا شي چې خپل جرم یې ورته وبخښه چې لکه تا ما سره څه بد کړي ما راته وبخښه خو چې کله د کلي ولس خبره راغله د عوامو خبره راغله اوس ته نه معاف کوم ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبت وعلیکم السلام ډېره مننه یو جهان مننه آیا زموږ سره هغوی چې که ما ته پکې په دې کیسه کې څه کردار میلاویږي که نه هغه به زه د انسپکټر منیر کردار اخلم السلام علیکم بالکل خیر خیریت خیر سره خپله پیژنګلو را سره وکړه او کیسه دې واورېده که نه هسې دا چې دولت خان نعمت خان عرف دولت خان له کومه سزا ورکړه بله دا سزا پکار وه که نه که د دې نه سخته سزا وبله هغه وله پکار ده دا به د بجلی مسئله ښه و دې نه وي راته دا سزا ولې دغه کافي وه که نه د دې نه وله سخته سزا پکار وه نو ستا به خیال سخته سزا څه کېدی شوه د دې نه صحیح ښه نو هله به دې سود به دې راغلی و صحیح ښه تا ته خپله مور او خپل کور ورته رایاد شو ستا سره هم داسې واقعه شوې ده صحیح صحیح ده الله دې رحم وکړي ډېره ډېره مننه ستاسو د مینې یو جهان مننه دي امین 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 ستاسو یو جهان مننه سخاوت یوسفزي یاد کړي وو د فیسبوک په لیکه باندې وایي سلامونه وعلیکم السلام یعقوب خانم سلامونه را لېږلي دي د فیسبوک په لیکه باندې وعلیکم السلام یو جهان مننه اسلام الدین هم یاد کړي وو د فیسبوک په کرښه باندې وایي چې سلامونه وعلیکم السلام یو جهان مننه السلام علیکم د بعضې مینهوالو راتلل شوي سم د لیوانو هغه خوب د راتلو سره بیا تښتېدلي دي 0937551221 السلام علیکم وعلیکم السلام سید عادل صاحب السلام علیکم سال والله خیر خیریت ته خیر وعلیکم السلام پروګرام کیسه دې واورېده که نه دا چا لیکلې وه دا کیسه چا لیکلې وه او دا راته ووایي چې دا کیسه لیکلې چا وه د دې کیسې لیکوال څوک و چا لیکلې وه دا کیسه ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې بالکل الحمدلله ستاسو دعا ده جي الله دې خیر وکړي یو جهان مننه ستاسو د مینې ډېره مننه دا موږ راځو ستاسو د خوند او رنګ لپاره تاسو خوندونه او مزې ترې ولې تاسو هغه زاړه وختونه را یاد کړو چې پخوا به کیسې خلکو څنګه کولې ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې 0937551221 باندې ستاسو مینه ستاسو بېشماره بېطوله مینې محبتونه را روان دي او ګورم چې بل ملګری زموږ سره څوک دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی قربان کټ کېږي زه انشاءالله څه طریقه وله جوړوو ښه صحیح شو صحیح شو ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ایاز زما په خیال واپس راغی وایي چې د کالرانو اواز نه راځي نو دې وخت کې د تکنیکي چارو واکمن چې کوم دی هغه لګیا دی
کوشش کوي انشاءالله چې سیټ شي 0937551221 باندې تاسو مینه ستاسو محبتونه راوړي کیسه کې چې کوم په تیره خپرونه کې او په دې دواړو کې دا یوه کیسه موږ تاسو سره شریکه کړه د مور ارمان او د مور ارمان نه یقینا چې تاسو به ډېر خوندونه او ډېرې مزې اخیستې وي ورسره به ډېر سبق هم اخیستی وي چې نن سبا په دنیا کې ګوره هغه یو غریب سړی او د هغې نه سپه سالار شو بیا چې کوم دن د هغې نه د ملک حاکم جوړ شو. السلام علیکم. الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو. خپله پېژنګلو کې دې را سره وکړه نو لږ خوشحاله به شو. سید رحیم استاد څنګه حاله والده کیسه دې واورېده که نه؟ او دا راته ووایه دا کیسه چې ته مخکې اورېدلې وه که نه؟ چا لیکلې وه دا کیسه؟ تاسو ته خو مرچکې ماما را یاد کړي. صحیح. سپه سالار بالکل. او ګوره غریب سړی او د هغې نه سپه سالار شو بیا د ملک حاکم جوړ شو. دا د خپل نیت او د خپل هغه شرافت په وجه باندې په خپل ایماندارۍ باندې هغه چې کوم دی دومره لوی سړی شو. صحیح. خو دا راته ووایه د سکندر او منیر دا خپل پلار یې ولې ونه پېژندو چې دواړه ورسره میلاویږي هغوی خپل پلار نه پېژني. منیر چې کوم دی انسپکټر دی ورسره او سکندر ډاکو دی هغه هم ورسره راغی ورسره یې دغه وکړه چې وایي دوی ولې ونه پېژنده لکه د پلار کې څه بدلون راغلی او که نه دا زامن یې رالوی شوي څه وجه وه پکې داسې؟ نو خپل اولاد هم د سړي نه یېرېږي. بالکل دی. یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبت په جهانونو باندې مننه. 0937551221 باندې اخري کالر اخلم او د هغې نه پس په دنه اجازت اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څوک دی؟ هرکلی راته وایي شیرین خان صاحب. شانګله پورون کې زموږ اواز څنګه دی د ریډیو؟ صحیح. زه انشاءالله بس اخري کالر دی او انشاءالله دې نه پس کوشش کوو چې برابري کړو. خدا راته په مازه مازه یې اورې ها؟ دا دواړه ټوکه دې واورېدل؟ دا دواړه ټوکه دې واورېدل؟ نو بیا راته دا ووایه چې بابر خان څه داسې کارنامه کړې وه چې دی سپه سالار شو د سپه سالار نه بیا مړ کړی و په خپله کې هغې. صحیح. ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې دا زموږ سره رور د شانګله پورن نه قدرمن اورېدونکو هغه ګړی هغه ساعتونه هغه لمحې په سر ولاړې وي کوم چې به زموږ او ستاسو ارضي بلټون راولي هغه د چا خبره وایي د وخت په تندي راته هم 12 بجاوېدو واله دي. نو قدرمن اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو به یې وفایي ونه کړه انشاءالله په بله اونۍ کې به بیا ستاسو کوربه سعید عادل ستاسو سره د یوې نوي کیسې سره حاضرېږي. تر هغه دمه تر هغه وخته پورې تر هغه دمه پورې که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر بدل شوی وي ستا زړه ته پې سازار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم. هم ډېره زیاته مننه چې یوه ګنټه مو دا خپرونه کیسه به درته وایم واورېده. د هغه ټولو مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو موږ سره خپله مینه خپل محبتونه شریک کړل او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده یعنې په زړه کې خوښه کړه او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان. قدرمن اورېدونکو که په تلو دو کې د وطن ریډیو FM 90.8 د ټولو قربانو د ټولو همکارو خصوصا د سټیشن منیجر
ښاغلي محبوب جبران بنیري صاحب مننه ونه کړم نو دا به دوی سره سراسر زیاتې وي د هغوی سره چې څومره هم ټیم دی که د تکنیکي چارواکمنان دي که پروګرام منیجر دی که پروګرام انچارج دی که سټوډیو انچارج دی د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ تاسو سره غوږونو پورې ضرورت که در واردونکو لکه نو کله په شان هغه زاړه درخواستونه چې خپلو بچو له په لاسو کې یو قلم او کتاب وله ورکوي د هغوی مستقبل روښانه کوي د نشه یي څیزونو ټوپکې تماچې ته په زور واخلئ څنګه چې تاسو په دې کیسه کې ولیدل چې د قلم څه انجام وي او د ډاکوانو او د مجرمانو څه انجام وي نو دغه شان خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوي دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه او چې رخصت اخلي منګل راکړه چې رخصت اخلي منګل راکړه او چې پناه کېږي مخ راواړه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما قدرمن اورېدونکو هم په دې ځای باندې خپل کوربت سید عادل له ورکړي اجازت چېرته هم کوي ښه اداباتو سره بریالي اوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر دلی الله په امان